احد دا باب دې په بیان د ذکر د غزوه احد ګوره قجیر خلقو او نورانی چهره والو غزوه احد دا د اسلام عظیم معرکه ده او دا په دریم کال د هجرت شوی ده او غزوه احد دا احد غر دی دا د مدینه منورې مسجد نبی صلی الله علیه وسلم نا سکم 3 میله فاصله باندې ده کم 3 میله فاصله باندې ده کله چې په بدر کې مشرکین او ته تاریخي شکست ملاو شو بیا مشرکین تقریبا پورا کال تیارې کړو او دوی خپل مرګري افواج تیارول 3000 پورې لښکر تیار کړی 3000 افراد او هر کس سره باقاعده اسو او دارنګي اویا یا 200 خان هم او 15 سره خزوي او هغه خزو چې کوم دی ایبه باقاعده مرسی دمړو وایلې او مقاتلین چې کومو ناریله به کوته ورکوله پارول به چې د مسلمانانو په مقابله کې دوی تیز شي عادي خزو په لار سندري ویلي بنحنو بنات طارق نمشي على النمارق نانو بنات طارق نمشي على النمارق خوشګنا منګه خو بنات طارقین منګه خو جنا قید تورش پیو منګه خو مرګري د شپیو نمشي على النمارق امنګه تل کو په بالښتونو باندې پاتې ورنه ونه شو کنه او کچرتا سو مخ کې شوې حمله وکړه نو نعانق وان تدبروا نو نفارق کتاسو مسلمانانو باندې حمله وکړلې هغه ممړکړه نو غالب تن ټکی کو او کچرتا سو چې او تختې ده نو موږ بتا سنا او تختو دا خود ولا پیغور چې ورته وي هغه ورکاو او رغبت ورکاو دیرال مقام شیخین ورته وي آلته دوی پڑھاو که نبی علیہ السلام ته پته ول 3000 فوج دی نبی علیہ السلام صحابه کرام سره مشوره وکړه چې څوک وګدا واقعا ده د نبی علیہ السلام خپل طبيعي اعلان داو چې موږ د 3000 فوج موږ څنګه مقابله وکړو نشو کولای لہذا موږ مدینه کې دن نه یو او که چر دوی رااله بهر په کوڅو کې ورسره موږ جنگيږو او زموږ د زنانې په چتونو وخیږي او په ګټو به ولي په خمر وپش په بار ته نو دا د پیغمبر اسلام خپل رائے و په دې باندې ډیرو صحابه کرام رائے و او بعض هغه صحابه کرام چې کوم په بدر کې پاتې شو او قسمت کی شهادت لیکل شو هغه زوردار تخرونه وکړه چې په کور کې خپل کور کې جنگیدل دا د بزدله علامت ده او کې دا ډیر زیار سچدي انو مر خو یو ځلوي نمګه زو خامخه بارزو مقابله وکړو دوی چې زوردار تخرونه وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تلار چې کور تلار نو زغره واغسته یو په دې دوی واغسته چې بار راغی د صحابه کرامو دا خیال وکړ چې شاید پیغمبر اسلام خپل خوخه نه و خو زمون په وجه سره پیغمبر اسلام جهاد ته تیارې شروع کړ نو دې صحابه خپل خبره واپس اغسته احتراما للنبي صلی الله علیه وسلم جی مګه تاسو مشورې پسې زو کچره تاسو وای چې جنگ دلته یو بار ته نه وځو نمنګ دلته یو نبی علیہ السلام ما ينبغي للنبي هاي سبحان الله دا د نبی شان نه دی چې زغره واغوندي او نیت ته جنگو کې بیا زغره کوزه کې بغیر د جنگ نه اوس ما زغره غوسته ده اوس بخامه خزو الله اکبر ولله الحمد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روان او دغه وخت حدیث کوم راځي چې پیغمبر اسلام ما خوب لیدل او چې غواله له شوی دا صحابه کرام هغه شهادتونه بیا نبی اسلام ما خوب لیدل چې ما تور داس را واچولا دغه
آیو تیرزه مات شو څوکه مات شو په اول طول عظیمه ما زمان مرګور تبا نقصان رسي بیا به چې خذولا هغه برابر شو ما وی چې عظمت نه بعد بیا الله فتح درکې دا خبره وکړه بیا راغی بیا چې کله میدان ته نږدې شو ان په دغه وخت ابن سلول چې و د سلول زوی هغه مې چې بس ازمانه مشوره د وختي او تاسو مرګور خبره منه زمانه د منلې هغه مشوره دا چې مدینه نه پاتې نه ولې هغه واپس 300 افراد وسره واپس نو په دغه وخت کې دوه ډلې وي یو د بنو سلمہ هغه د هغه ته بنو حارثه وي آیو چې کوم دغه د خزرج قبیله وا خزرج نه بنو سلمہ اور د اوس نه بنو حارثه بنو سلمہ د خزرج وا او حارثه د اوس وا دی کوم جنو کې معمولی ونس شراغه خیال راغه به همتی راغه او فور الله پاک دغه همت پر حال کا اذا همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون تکوا دا آیت نازل شو دا د احد مسله ده او احد ته احد ولي وي ماشاء الله زه په تلما ما چې بیګا دا نقطه او کته ډیر زیات خوشاله شوم احد ته احد څه کوي چې دا غر د احد د منفرد د ټول غرونو نه دیخوا مدینه منوره سره بل غر د جبل السلع ورته وي کوم ځای غزوه خندق شو جبل السلع بالکل مدینه سره جوړ دی بیا په منځ کې بالکل میدان دی نو څه کم 3 میله فاصله باندې جبل احد دی او دا احد داسې دی لکه دیجه نواه نتیجه پورې دا نور غنا خواله لري او دا په منځ کې درمیان کې وپروت دی نو احد دی یعنی المنفرد من كل الجبال او چې ګوره کنا مدینی مسجد نبی صلی الله علیه وسلم تجزیه کنا د شافا ډیر کمال کړو دا باب فاد چې د نکیږي نو مقامت پروزی د نبی باندې نظر راځي صلی الله علیه وسلم او چې باب فاد ناراضي مقامت جبل احد او اوس دی شاه عبد الله سکر دی جبل احد په دی ویر کې بلونه لګو چې د شپې سوه کې پاسې نه جبل احد تر کار پراتی پتا د دلته ناسي لار چې کنه ما چکر مکر ولا ويا باب غزوه احد وقول الله تعالى يعني وهذا قول الله تعالى وإذ غدوت من اهلك سوچ سبا وته سبا کتا تخفل آلنا تبوی المؤمنین چه زید جوڑو مؤمنینو تا مقاعد للقتال زیون دناس دی جنگ نورچی واللہ سمین علیم اللہ اوریدن کیو عالم دے سمی ذکر کا چه مجاہدینو تا ترغیب دا جہاد دے ورکاو علیم پو دے پدی خبرہ چه تا مرچی جوڑو لے وقولو تعالی جل ذکرہو او دا قول باری تعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا سستی مکوئے تاسو په مقابله د دشمن ولا تحزنوا او غم مکوئے په فراق د باز خلقو وانتم الاعلون او تاسو به غالب یې په ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنان یې ان شرطیه نه ده ان تعلیلیه ده ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنان یې ان یمسکم قرحون کر ورسی تاسو زخمونه د قتل دیا عظمت وقد مسل قوم قرهم مثلو ورسیدل د دې قوم مشرکین ته زخمونه پشان دي چاغه پدر دي کنن تاسو زخمیان یې شهیدان یې یو کال مکه تاسو دوینا او یا مردار کړو او یا قیدیان کړو وتلکل ایام نداولا بین الناس او دغه رز شپې دي چې اړو راړو مونږه په نن د خلکو کې هغه تا مکه حدیث هرقل کې ویلو الحرب سجال الحرب سجال جنگ چې دینو دا پشان د بوکې دي ننالو مننا وننالو منه نو کله ستا پلاس او کله زما پلاس وليعلم الله الذين امنوا الله پتا سبحانه مقابله زکه فرض کړه چې الله اخکار کې هغه کسان چې ایمان راوړ دي دا یو حکمت شه ويتخذ منكم شهداء او الله پاک اونې وی د تاسو نه شهیدان په مرګ شهدا یل تاسو باندې jihad ته ذکر او وکړي
یا خوش تاسو کې بعض ډیر خلقو د شهادت پتمو چې ته شهادت نصیب شي او دیم دا چې الله علی ایمان خلق تخکار کی د نبی تابعدار مسول دي والله لا يحب الظالمين الله نه خوښي ظالمان وليمحص الله الذين امنوا او دې لپاره چې الله پاک کی د ګناہوں مؤمنان لرا ويمحق الكافرين او مټاو کې الله زور د کافرانو ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ترغیب للجهاد دے آیت تاسو ګمان کوي چې داخل بشه جنت ته ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حالانکه لا ندی جدا کړی الله د تاسو مجاهدان ويعلم الصابرين او ندی معلوم کړی الله یې ندی جدا کړی الله پاک د تاسو نه صبر کوونکی ماشاءالله الصابرين صبر کوونکی ولقد كنتم تمنون الموت البته تاقی تاسو ارزو کوله د مرګ من قبل ان تلقوه مخکې دین چې تاسو قتل او اسباب د مرګ بعض صحابه کرامو کړه زو کنه تاسو کو تمنون الموت ارزو کوله تاسو اسباب د مرګ یا د شهادت ته هغه مقابله د دشمن دا من قبل ان تلقوه مخکې دین چې تاسو ورسې د مرګ نه مخکې تاسو ارزو کوله د شهادت وقد رأيتمو نتاسو جد دامر سرد اسبابنا وانتم تنظرون تاسو گورئ وقولو تعالی ولقد صدقكم الله وعدو داغس جواب دو سوال دیکھانا کہ اللہ علیہ وسلم فتح در کوما دا فتح پر شکست سنگا بدل شوا او تاسو علماء اوس رمضان تیرشه د قرآن یاد کرے او اغا صحابه کرام چې 50 تو جبل رومات باندې سار کړو اغیزنا اجتهادی غلطی وشوا هغه اجری هغه غلطی چوا هغه سبب د بدیدو د فتح په شکست سره وشو هغه جواب دی ولقد صدقكم الله وعده الله رښتینی کړو تاسو خپل وعده استحسنم باذنی کله چې تاسو ریبل دا کافرانو په حکم د الله سره توسن حس ریبل یعنی وجل اے تستأصلونهم قتلا استیصال بیخکنی کول تاسو دوی په قتل سره بیخکنی کول تاسو دوی په قتل سره حتی تردیزا فشلتم چې تاسو بوز دل شوي او دل ته معنا بکو کمزوري فشلتم تاسو کمزوري شوي وتنازعتم فی الامر اور اختلاف کو تاسو په حکم د پیغمبر کې زکا 50 صحابه کرام چوغا نا نبی اسلام ویلو چې په هر صورت پتا سوتل ته کې شکست وی او کې فتح وی او چاول وکه فتح ملاو شو عبد الله ابن جبیر خو امیرو نو دې صحابه کرام وی چې جی نبی اسلام کو شاید احتیاط په تور سره ویلو او ظاهره خبر چلی مردار شو هغه تخت عبد الله ابن جبیر چې نه هغه موږ زو غنیمتونه جمع کو چې دوی ستړي برازین موږ ما په غنیمت تیار کړی عبد الله ابن جبیر 400 چکیږي د خپل زمان ابو سفیان تو خالد ابن ولید ته پته لګی دا دوی هغه وخت د مشرکین او سپه سالارانو چې ته پته لګی دا چې دا مرچه خو خالدا بھائی تاسو واپس رااله چې واپس رااله صحابه کرام په منځ کې صاحب مخکوم کافر رستم کافر په منځ کې صحابه تیشوا واسیتم تاسو خلاف حکم د پیغمبر نا علی السلام نا من بعد ما اراکم ما تحبون فاست دین چې خو دل متاسو تا هغه ما تحبون چې تاسو خو خول شي بعض خلکو مال وخسته خبر ما هغه فتح هغه نصرت تحبونا لکه نصر من الله فتن وفرات تحبونا نصر من الله منکم ما یرید الدنیا بعض هغه چې اراده کوونکي د دنیا او چې مرکز پرې خودن کیو ومنکم ما یرید الاخره هغه چې په مرکز کې ناسو لکه عبد الله ابن جبیر او دغه مرګری لاس ثم صرفکم عنهم الله بیا واړول موږ تاسو د مشرکینونو او تاسو په مشرکانو سواره وای کنه بیا موږ تاسو دغه نه واړول وللیبتلیکم چې تاسو امتحان وا هغه لا ختم شو کنه ولقد فالله اطانکم الله معاف کړی تاسو دا اجتهادي لفظ شو والله له صحابه خو ډیر خې شو کنه ځکه د الله دین دی پاره چې مال او جان ارته قربان الله له بسګه خینه دا تصور څنګه کولې نشو مولانا صاحب از موږ د
حلوا مجنونانی پوښو کنه هغه مشکلات خیر اوسم شته خلق پر څنګهو کې پراتی دي اورز شپه یو ده خو ډېر ګرانه خبره ده کنه مقابله کول jihad کول ډېر مشکل دی والله ذو فضل على المؤمنين الله مالک د فضل مؤمنانو باندې ولا تصبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات او ګمان مکه په غچا چې وجل شوی دي الله په لار کې امواتم دمړو بلکې دوی ژوند دي په حکم دا ژوندو دي الله پاک ویل رزق روحاني ور کوي مخکې قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام یوم احد فرض غزوه احد کې هاذا جبريل دا جبريل دے اخذ براس فرسه چې دی نیول دے سر د اس علی ادات الحرب او په دې باندې دي اسبان دي د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام آلات جنگ یا علی په دې جبريل باندې آلات جنگ دي یعنی صغره اغوست دا او تر پلاس دا خدا حدیث منگا مخ کی ویل دے په 570 صفحه کې او دا حدیث متعلق دے په بدر سره او دې ذکراغه چې دا حدیث د احد دی حالانکه ابن حجر په اچا کې ویل دي او دارنګه چې کوم دے عمدۃ القاری ویل دي چې الحدیث غیر واقع فی محلی ہونا الحدیث غیر واقع فی محلی ہونا دا حدیث په دې کې بے محل دی محل دی حدیث 570 واقع د بدر دا او دلته کې دا احد کلمه چې دا دراوینه تصحیح شوه دی 570 راوړو اوس په نږدې و 570 وای دا خو نږدې د مای مونږ یې سونه یو وای مای چې مونږ به ډېر پانی ویلي 570 وګورئ بالکل رنبه کرخا اخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن اکرمان ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل اخذ براس فرسي علي ادات الحرب از یوم بدر دی او دلته یوم احد دی ٹھیک شو معلومیږي ابن حجر وایي چې ابل وقت او د اصلي په نسخه کې دا دی او اکثر نسخې د دینه خالی دي عمدۃ القاری لیکل دي الحديث غیر واقع فی محلی دا حدیث په خپل محل کې نه دی محل 570 دی او دلته کې یوم احد داخل کې یوم بدر دی وراوی نه تصحیح شو یوم احد په فصل مخکې عقبہ ابن عامر وی چې صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی قتل احد دا مسلم شریف کې راځي صلی رسول الله علی قتل احد کا صلات علی المیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازه کړی و په شهیدانو د احد باندې په شان د جنازې په مړو باندې بعد ثمانیه سنین پس داتو کالونا د پیغمبر اسلام خصوصیتو چې اته کال چې تیر شو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احد په شهداو باندې دوباره جنازه وکړه دښوا د پیغمبر اسلام خصوصیتو دیم قول دا دی چې د صلی په معنی د دعا شي صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی قتل احد دعا وقت نبی علیہ السلام په شهدا او د احد باندې احد تلار او الت احد کې دعا وقت پس اتو کالو د شهادت اته کال تیر شو نو لکه دریم کال شو داود سیمو دریم کال د هجرت دریم کال د هجرت انو چې درې شي او بیا درې سره اتش نو لږ شو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا و او اته چې جمع شو جوړي یو لس
ما په ځای راشه درې دی او درې او اته سوشي یو لشي نو چونکی احد هجری 3 کې راغین اته کال رسو لکه یو لسم کال جوړی په نبی رسول الله په مدینه کې 10 سال پاتې شو نو دې کې هغه کسر په منزله د جبر حساب شوی کسر په منزله د جبر حساب شوی ځکه اته کال وی ذکر شي ادا سکم اته کال کل مودی للاحیاء پشان د رسختون کې د ژوندو والاموات او دمرو ادا سي دعای وغوښتا لکه ژوندو لچ رسختی او مړو له رسختی الکه ژوندو لا په دعاګانو سره او مړو له استغفار سره میقات لیکلي دي مشکات کې عمدۃ القارین درته لیکلي دي کل مودی لکه رسختی ورکون کې ژوندو لا په دعاګانو سره والاموات یمړولا په استغفار سره ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ژوندولم دعاګانې وختي امړولا به بقیده طاغیل به استغفار وخت اوس اخری وخت یې دینه بعد بیا استغفار نه یعنی وفات کې دو مسله ثم طلع المنبر بیا منبر ته نبی علیہ السلام خطف فقالو فرمایل انی بین ایدیکم فرتن زمخل تاسنا تیارې کوونکې ما فرت هغه چاته وی چې د قافلین مخ کې لاړ شي او د قافلې د پاره تیاری شي وشګنا لکه ته خپل جمعه ته لاړ شي استعمال مان راځي ته زمخ کې زم تاسو راشي او تلار شي مثلا کمبل منبل خور کې او بالښتونه مالښتونه زه په دې کې دي او جګ د وبو یو ډک کې ورسره ګلاسونه کې دي او په دې کې من مانست راشي تورته راځي اما کې زه تیار دي انا فرتکم زب مخکې کن کې مستاتو جنت ته لپاره تیاری کولو د تاسو ده وانا علیکم شهید ز پتا سبحانه گوایم وان موعدکم الحوض او بشک هغه وخت ملاقات یا زید ملاقات تاسو حوض کوثر دے موعد مصدر مینی یا ظرفی مانو کہ هغه زید ملاقات سره اب حوض کوثر چې ما سره ملاوي گئے وإني لأنظر إليه حضرت حوض کوثر ته ګورما من مقامی حاضر دې زینا علما ته دې جن حوض کوثر ښکاري ته دې جن دنیا نه حوض کوثر څنګه لیدا دته خو نه ښکاري دا خدای الله وتکشف حجابات ختم کړ او یا د دلالت کې پسوانی او یقین تيقن کامل باندې تاسو یقیني لکه چې ما ته دلته نه ښکاري علم کامل دی ولکه زه تصور کوم بیت الله ما تخکاری کاری چرتا او چونکه معقولی ده تک سپین متاع دې سپین غټه لګېدلې ده او دې راته چې نو ختم دي او پاغي باندې مناری دي وجوګنا ابنت کې بیت الله دې تور غلاف فور دي فاصله دلته نخکاری تخکاری خو نه او چونکه زما په دې علم کې دې دغه جما کتلې دي او دې کوثر خو نبی پاک لیدل او کړه نو زه دلته نه ګورم یعنی ما ته یقیني اخبار یا حقیقت دی وإني لست أخشى عليكم زي نیم چې پتا سوری کما ان تو شرکو چې تاسو بیا شرک وکای ولکن يخشى عليكم الدنيا یریګم پتا سو باندې مینه د دنیا چې تاسو د دنیا سره مینه وکای ان تنافسوها چې تاسو د دنیا کې رغبت پیدا کړي قال عقبوي فكانت آخر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا زما آخری دیدو آخر نظرة دا زما آخری قتلو نظرتها چې ما پاغي سره قتل کړو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نبی اسلام چې دا دعا وغوښته او بیا چلا بس دا زما د پیغمبر اسلام آخری ملاقات بیا ما دین رسول نبی اسلام نو او بیا نبی اسلام بیمار شو او بیا بیماری داسې و چې جان له ثابت شو اخرت مسله حل شو مخکې دا شابه بس